بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو څو ورځې تېرې شوې اوس هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی روان دی نو په هغې باندې ناسته وه ناسته د دې نه مخکې چې کوم دی په قطر کې وه اوس چې کوم دی نو په ترکي کې شوې ده نو آیا هغه ناستې کم رنګ روړو یا کم رنګ یې نه دی راوړی په دې باندې به هم خبرې اترې کوو دې سره سره چې کوم د پاکستان او د افغانستان کومې لارې دي کم بارډرز دي هغې لارې بندې دي آیا هغه لارې کلو شوې که نه یا څومره مزید به نور دغه لارې بندې وي دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی ټکر صاحب زه بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ثانک یو شاجي ستاسو مننه ډیره مهرباني ټکر صاحب دې نه مخکې په قطر کې ناسته وشوه د پاکستان او د افغانستان چې کوم مشران دي اوس په ترکي کې وشوه آیا هغه ناسته سرنګ راوړي یا نه بالکل دې ته زموږ ډېر سترګې وي بلکې د دواړو هیوادونو د سنجیده خلکو څنګه چې تاسو وویل چې له دې وړاندې په قطر کې ناسته شوې وه په اوربند باندې دواړه هیوادونه دوی رضا شوي وو متفق شوي وو او دا ډېر یو ښه عمل وو دا چې کومه ناسته وشوه تېره ورځ هم په ترکي کې او نن هم نو دا ډېره غوره په دې وه چې دواړه ملکونه کېناستل لکه دا ډېر حوصله افزا ګام دی چې یو دوه ګاونډي هیوادونه دي د هغوی ترمنځ یوه شخړه راغله لانجه راغله کشاله راغله جنگي صورتحال جوړ شو او بیا له هغې وروستو دواړه کېناستل قطر ته لاړل او دوی خبرې اترې وکړې چې څه مسله ده حقیقت دا دی چې د دواړو ترمنځ ځینې مسلې شته دی شتون لري د هغې نه څوک هم انکار نه کوي نه د پاکستان انکار کوي او نه افغانستان انکار کوي دغه شانتې بیا که د افغانستان ځینې غوښتنې دي نو بیا د پاکستان هم ځینې غوښتنې دي که د پاکستان تحفظات دي داسې بیا د افغانستان تحفظات دي نو د یو بل حوالې سره هم او دغه شانتې بیا په یو بل دواړه ملکونه په خپلو حقیقتونو هم پوهېږي نو په دې تناظر کې دا مسله چونکې ډېره لویه مسله ده د امن و امان ده د دوه هیوادونو ده بیا مطلب چې دا وړه مسله ده نه لکه که وګورو نو د دې بدامنۍ له وجې د دې جنګونو له وجې نه صرف پاکستان افغانستان بلکې دا ټوله سیمه هغه ځپل شوې ده بیا که دې سیمې ته لکه چین لګیا دی هغه انویسټمنټ کوي د سی پیک په شکل کې او هغه سی پیک هغه افغانستان ته ترو افغانستان هغه سنټرل ایشیا وسطي ایشیایي ملکونو ته غځول غواړي نو په هغې کې هم مسله ده نو په دې لړ کې د دواړو ملکونو کردار د دوی ناسته د دوی ډایلاګ د دوی مکالمات د دوی یو بل اورېدل دا ډېر زیات مهم دي نو چې کومه لومبۍ د قطر ناسته وه نو په هغې کې خو صرف واضحه خبره دا مخته راغلې وه چې دواړه په دې رضا شو چې یاره جنګ نور نه کوو اوربند وشو او په هغې اوسه پورې دواړه د دې دویم نشست پورې دواړه ولاړو او شکر دی چې دا کم دویم نشست اوس په ترکي کې وشو نو دا نور په های لیولو د پاکستان لخوا اووه کسان په دې کې شامل وو اعلی حکام دغه شانتې 9-10 ګنټې خواوشا د دوی مذاکرات وشو 2 ورځو باندې دا مشتمل بیا په دې کې مهم کار دا شوی دی چې پاکستان افغانستان ته باقاعده یو پلان ورکړی دی چې په دې به تاسو عمل کوئ ټکر صاحب لږ دغه پلان هم را سره شیر کوي او لږ دا هم زموږ کتونکو ته وایي هغې وایي چې پاکستان د افغانستان نه څه غواړي مطالبات دي او د افغانستان د پاکستان نه څه مطالبات دي دا ډېره مهمه خبره ده په دې خبره کوو دغه پلان چې کوم دی نو چې کوم داسې په میډیا کې خبر راځي نو لکه هغه دا دي چې پاکستان دا غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي هلته چې کوم ترهګرې ډلې دي یا کیمپونه دي نو د هغې خلاف کاروایي وشي دغه شانتې چې کوم نور مطالبات دي چې هغه ډلې چې هغه پاکستان نه مني یا پاکستان ته خطر محسوسوي نو پاکستان دا غواړي چې افغان رژیم چې کوم دی یا طالبان رژیم هغه د دې خلاف کاروایي وکړي اوس چې کوم ریپورټس دي دا وایي چې په دې به افغان حکام په دغه پلان باندې غور و فکر کوي لکه بیا به جواب ورکوي بهرحال ښه خبره ده چې دواړه په یو ځای کېناستل یو بل سره هغه خپل تحفظات شریک کړل په ډیټیل سره تفصیل سره اوس تاسو دا پوښتنه ګورئ افغانستان څه غواړي او پاکستان څه غواړي نو موږ به سټډي کوو دا د دوی دا معاهدې په میډیا سټیټمنټ نور ځینې ماهرین دا وایي تجزیه کار وایي چې ځینې خبرې هغه اوسه پورې مخې ته نه دي راغلې چې دوی په کلو مټ یا په واضحه توګه د یو بل نه څه غواړي خو پاکستان دا غواړي په واضحه توګه چې کومې هلته ترهګرې ډلې دي یا د افغانستان خاوره ده هغه دې د پاکستان خلاف استعمال نشي دا په دې پاکستان کلک ولاړ دی او دا د دوی مطالبه ده افغانستان نظر چې کوم دی نو موږ د هغوی د وزیرانو په سټیټمنټس کې ګورو لکه هغوی خو چې موږ په دوحه معاهده باندې چې کومه وړاندې دوحه معاهده شوې وه
چې په هغې کې په 4 پوینټس کې یو دا دی چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. نو هغوی وایي چې موږ په دې باندې ولاړ یو، خو بیا هغوی کله کله په خپل سټیټمنټس کې داسې ووایي چې ټي ټي پي خو د پاکستان مسله ده، مطلب یې چې دوی لاړ شي نو هغوی د دې خلاف کاروایي کوي. پاکستان بیا په دې باندې تحفظ دا لري چې د هغې طرف نه دوی راځي، که جنگ دی خو کې حملو کې واپس هلته ځي، یعنې د دوی هلته ټکانې دي، پټ ځایونه دي، د دوی هلته چې کوم تربیتي کیمپونه دي، نو پاکستان وایي چې د دې خلاف ټیک ټاک کاروایي پکار ده. اوس تاسو وګورئ د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف صاحب 13 ورځ چې کوم دی نو یو خبره کړې ده چې که ډایلاګ ونه شو، مکالمه کامیابه نه شوه، د دوی سره دغه نشست کې موږ څه ځای ته ونه رسېږو، نو بیا به کلو جنګ که نه، نو بیا داسې صورتحال مخې ته راځي. خدای دې جنګ ته خبره نه رسوي، څنګه چې ناستو دواړه ملکونه او موږ دا وایو که جنگ خدای مکوم شي نو بیا به کینی که نه، نو جنگ ته خبره ځي ولې، خو دا شدت پکې ځکه راغی د دوی په دغه کې چې غالبا ښکاري داسې چې ځینې د دوی کوم ډیمانډز دي، نو کیدای شي دوی ته دا پته یا دوی دا شک وي یا دا احتمال ګڼي چې کیدای شي افغانستان په دې باندې کاروایي ونه کړي، د دې خلاف کاروایي ونه کړي، یا د هغوی په وس کې نه، لکه د ټي ټي پي خلاف کاروایي. نو دا موږ اکثره تجزیه کارونم چې آیا طالبان رژیم دا کولی هم شي، غواړي نه که کولی نه شي، وس یې پرې نه رسي، نو بیا تجزیې بېلابېلې راځي چې د طالبان رژیم سره هم چې کوم دی نو فکر دی په دې اندېښمن دي که موږ د دې خلاف د دې ډلې د ټي ټي پي خلاف کاروایي کوو، نو هسې نه چې دوی لاړ شي او داعش سره میلو نه شي، لکه دا یو هغوی خپله ویره چې کوم دی نو هغه څرګندوي. بهرحال شاجي لکه ښه خبره په دې مذاکراتو کې دا ده چې دا یې دویم پړاو لومبی په قطر کې وشو، دویم چې کوم دی په ترکي کې، او ډېر مسلم چې کوم زمونږ مسلمان خیرخوا ملکونه دي لکه قطر په دې کې انټرسټ واخیسته، بیا پکې ترکي، نو دا یو قسم له ګارنټر دی، نو چې دوی وي نو امکان دا دی چې یاره انشاءالله العزیز دغه خبره امن ته لاړه شي. خو سوالونه په خپل ځای دي او هغه دا دي، ابا اوس مخې ته راځي ورو ورو به واضحېږي په دې میډیا کې چې پاکستان کوم ډیمانډس کوي، کومې غوښتنې کوي، آیا طالبان رژیم په هغې عمل کوي که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی، موږ هم د دې په انتظار یو او چې د هغې وروسته بیا څه کېږي. ډاکټر صاحب په دې باندې خبرو شو، خو دا راته ووایي چې دا کمې لارې بندې دي او ټرکونه او ټریلې او بلا خلک په تکلیف کې دي، بلا خلکو تاوانونه وشو، د دې به څه کېږي، د دې به څه لار راوځي؟ بالکل نن 15مه خواوشا 14مه ورځ ده چې لارې بندې دي. صرف په چمن باندې موږ وکتل چې لږ وخت دپاره څه خلکو دپاره یا ګاډو دپاره دغه لار پرانستی شوې وه. تورخم ډېره لویه لاره ده، د ټرانسپورټ دپاره د خلکو دپاره د عام بنده ده بیخي، اگر چې موږ یو دا امید ظاهر کړی 2-3 ورځې وړاندې هم ستاسو په دې پلیټ فارم کې هسې خبرونه راتلل چې چونکې عمله ځای په ځای شوې ده، که د کسټم ده که نوره ریلیونټ عمله ده چې په بارډر باندې وي، نو امکان څرګندېده چې یاره دغه شي کولو شي، خو هغه ونه شو. بیا خلکو وایي چې دا مذاکرات وشي، نو اوس دا امید دی چې دا مذاکرات خو شو او یو بل ته متعلق مذاکرات نه مونږ څه میسج واخلو؟ په قطر کې وشوه، په ترکیه کې وشوه، پکې اوس ویلی کېږي که چېرې دې ډیمانډس ونه منل نو یاره بیا به څه کېږي، لا عمل څه د پاکستان د اړخه؟ دا ایگزیکټلی تاسو ته څنګه ما ووایي که نه چې اوس که په دې عمل نه کېږي نو بیا به څه کېږي، لکه آیا د جنگ امکان اوس هم شته دی؟ دا کوېسچن مارک دی، سوال شته دی. ګورئ چې مذاکرات وشو او کامیاب و د دوی په نظر کې، نو بیا لارې ولې بندې دي؟ صحیح ده، لارې ولې بندې دي؟ اول په قطر کې کېږي، بیا په ترکیه کې کېږي او څه خبر بهر نه راوځي. نو داسې معاملات شته دي چې هغه داسې د حساس نوعیت دي، یا مطلب چې هغه ډېر وخت غواړي، یا لکه پاکستان اوس موږ دا یو ایج ورکولی شو چې پاکستان چونکې اوس دوی ته هغه خپل چې کوم پلان دی کېښود، نو هغوی به ځي هلته به چې کوم وزیران دي د هغوی رژیم دی، حکومت دی، عبوري هر څه خپل واکمنان دي، د هغوی سره فیصله کوي، ګوري به چې دا آیا قابل عمل دي که نه دي، په دې باندې څه امکانات شته د عمل کولو که نه. د هغې نه پس بیا د پاکستان رد عمل. خو خواجه آصف صاحب چې کومه خبره کړې چې بیا که ډیمانډز یا معاملات صحیح نه شو نو بیا خبره جنګ ته تلي. تاسو دا خبره وکړه د دې بارډر د لارو د دغه. ګورئ د پاکستان او افغانستان د یو بل نه زه وایم چې ګزاره هم نه کېږي بغیر، دواړه په یو بل ډېر زیات ډیپنډنټ دي. نو که مذاکرات کامیاب شو نو پکار ده چې بیا لارې خصوصا دواړه سټیټس دي، ریسپانسیبل دي، ریاستونه دي او خپل مجبورۍ ته به ګوري. خو د اقتصاد خبره ده، د تجارت خبره ده، نو پکار ده چې ګاډي ولاړ دي چې د هغوی دپاره خو څه ناڅه دغه راوباسي. خلک په جنګي صورتحال کې هم خپل تجارت چې کوم دی نو هغه جاري ساتي. نو امکان خو دی اوس ګورو چې څه کېږي د دې مذاکراتو نه پس، ځکه چې
هغه ناستې خو سرته ورسېد په ترکي کې. اخرنۍ خبره پکې د افغان کډوالو کو ځکه چې پروګرام نیمګړی پاتې کیږي. ټکر صاحب ناستې مو شو، خبرې م روانې دي، افغان کډوالو څه پوزیشن دی؟ پلان چې کوم دی د ریپیټریشن د واپسۍ د بیا ستنېدنې بالکل په ځای دی. هغه انیکټ دی او مطلب خو چون کې لارې بندې دي د ناسمو حالاتو له وجې، نو ځکه هغه پروسس هغه چې موږ ته ښکاري نه ځنډېدلی دی، نه هغه ودرېدلی دی، نه کالاف شوی دی. چې کوم پروسس و دا د حکومت پاکستان فیصله ده، په دوی غږ کړی دی. نو چې کوم د ریپیټریشن پلان دی، فل پلان هغه په ځای دی، او چې کوم ریپورټس راځي نو په دوی غږونه کیږي. کیمپس چې کوم دی نو هغه رو به تدریج درجه به درجه هغه بندول شي. او د دې سره سره موږ د شناخت کارډونو خبره کړو ستاسو هم په دې پروګرام کې، ځینې چې کوم هغه مطلب چې په هغې باندې اعتراضات دي بندول شي، د دوی سیمز چې کوم دی نو بندول شي. خو چې کوم د پنجاب او د سند نه دلته راوړل کېږي افغان کډوال، نو هغوی به په لومړي فرصت کې دي بیا ځکه چې ډېر زیات دي، نو دا روان دی دغه پلان. په هغې کې هېڅ قسمه د ځنډ ښکار نه دی، چونکې لارې بندې دي، نو ځکه هغه سلسله ولاړه ده. ډېره مننه ټکر صاحب، او الله دې وکړي چې دا کمې معاهدې دي چې دا په خپل هغه کې پوره شي، ځکه چې اخوا افغانستان او دخوا پاکستان دواړه چې کوم دي نورونه دي، نه دي پکار چې جنگ ته خبره مزید لاړه شي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت دلوي. الله په امان.